لكن الراسخون في العلم دی آیاتونو مبارکو کې اوس د هغه يهوديانو ذکر دی چې کوم يهوديان د يهودیت نه اسلام ته راغلي دي، یعنی عبد الله بن سلام رضی الله عنه، حضرت اسید رضی الله عنه او حضرت ثعلبه رضی الله عنه او دغه رنګ د دې سره لږ کسان نور د دې سره موجود چې هغوی د يهودیت نه اسلام ته راغلي او دغه وجه دا و چې دغه په زړونو کې عناد او ضد نه د عبد الله بن سلام رضی الله عنه یا د چې کوم ملګریو دی د الله د دې وجه نه ایمان نصیب کړی چې د دې په زړه کې عناد او ضد نه خو نه خبر و چې دا د الله پیغمبر دی، خو چې کله ورته پته ولګېدله نو دا اهل علم وکنه، نو چې پته ورته ولګېده نو فورا په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړ. او دا نور چې کوم یهودیانو د دې په زړه کې بغض و ضد و عناد و د دې وجه دې ایمان نشو راوړی. ابو جهل او حضرت عمر رضی الله عنه د دې دواړو نوم عمر، د ابو جهل نوم عمر بن هشام او د عمر رضی الله عنه نوم عمر بن خطاب. نبی علیہ السلام دعا وغوښتل الله پاک عمرین ته یو سره یو ته چې کوم دی په اسلام ته په عمرینو کې په یو سره عزت ورکړي، مطلب دا چې په عمرینو کې یو مسلمان کی. نو الله پاک جل شانه دعا د حضرت عمر رضی الله عنه په حق کې قبول کړله. وی دی کې یو وجدا علما لګي چې دغه د الله یو دا رازو چې عمر بن خطاب حضرت عمر رضی الله عنه دته دا پته نه و چې زمونږ د دین غلط دی او د مسلمانانو د دین ټیک دی، او ابو جهل دا پته و چې د مسلمانانو د دین ټیک دی او پیغمبر علیه السلام په حق پیغمبر دی، خو د ضد او د عناد د وجنه نو الله هغه ته ایمان نصیب نه کو، حضرت عمر رضی الله عنه ته ایمان نصیب کو. نو ضد او عناد چې چا په زړه کې دته الله هدایت نه نصیب کړي. یو سړی نه خبره دی نو دته به الله پاک هدایت نصیب کړي، خو یو سړی خبر دی او دې د ضد او د عناد د وجه نه چې کوم دی ایمان نه راوړي دې سړي ته الله پاک هدایت نه نصیب کړي. لکن الراسخون لیکن چې پاخه دي فی العلم په علم کې منهم د یهودیانو نه هغه کسان چې کوم اهل علم دي په علم کې پاخه خلق، خو دلته کې په علم کې د پخونه یوازې تش علم مراد نه دی کنه، ډېر علم د نورو یهودیانو سره اومو، خو دلته د علم نه په علم باندې عمل مراد دی. لكن الراسخون لیکن چې راسخ فی العلم په علم کې نو هم ورسره علم هم به خپل علم عملو منهم د دوی نه یعنی د یهودیانو نه، والمؤمنون چې ایمان راوړونکي وو، والمؤمنون چې مؤمنان یعنی ایمان راوړونکي وو، یؤمنون دوی ایمان لري، دوی خو ایمان راوړي بما په هغه قرآن باندې انزل چې نازل شوی دی الیک تا ته ای پاک حبیبه، تا طرف ته چې کوم قرآن نازل شوی دی په دې ایمان راوړي. وما انزل او په هغه کتابونو هم ایمان راوړي انزل چې نازل کړل شوی دی من قبل کستانه مخکې، والمقیمین الصلاة او دوی قیمونکي دي د مونځ، والمؤتون الزکاة او دوی ورکوونکي دي د زکات، والمؤمنون بالله او دوی ایمان راوړونکي دي په الله باندې، والیوم الآخر او دوی ایمان راوړونکي دي په ورځ د آخرت باندې. اولئک هم دا خلق دي سنؤتیهم زرد چې مونږ به ورکو دوی ته اجرا عظیما اجر ډېر لوی. الله وی چې کوم د اهل کتابونه ټول اهل کتاب داسې نه دي چې کوم د اهل کتابونه مسلمانان شوي دي نو الله پاک جل شانه دي ته مونږ ډېر لوی اجر ورکو.